نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمار طول بجمع درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خنن تاسو ته شروع کی د جمعۃ المبارک په ورځ باندې دا ورځ اهمیت بیانوم میاشتو کې الله رب العزت اعزاز میاشت ته ورکل رمضان المبارک پورزو کې الله رب العزت یوم الاسبوع کې الله رب العزت ورځ ته اعزاز ورکړی چې یوم الجمعه جمعه ستوي د جمعې مطلب دا د خلق را غونډېدل جمعواله خو جمعواله خو په هر سوچ باندې وی خو په یو مخصوص عمل را غونډېدل مخصوص عمل د الله عبادت مونږ چې د ورځ د جمعې باندې جمعاتونو ته را غونډېږو نو دا د جمعې د ورځې د عبادت په سوچ را غونډېږو خو الله رب العزت د جمعې د ورځې لا اهمیت او اعزاز د وس نه دی ورکړی د آدم علی السلام نه راواخله چې الله د انس پیدا کړی دی انسانان نو دې ورځې له الله رب العزت اعزاز د هغه وخت نه ورکړی د جاهلیت په زمانه کې د نبی صلی الله علیه وسلم نو وړاندې هغه ورځ کې به د ورځې ته
عروبه ویل عروبه. د جاهلیت په زمانه کې با عربو په دې ورځ خوشحالي مناوهله. عروبه به د خوشحالۍ ورځ ته ویله عروبه. عروب وی عرب، د عرب جمعوال عروبه. نو بیت الله شریف ته په دې ورځ اهل مکه د ډیر لری لری زګونه بیت الله شریف ته په دې ورځ راتلل، خوشاله به مناوهله. الله رب العزت چې خو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم را اولېګو، نو د ورځې له نوم کې خوستو یوم الجمعه. مسلمانانو ته پکې خطاب شو چې تاسو په دې ورځ را جمع کېږئ. نو د دې ورځې خپل یو اعزاز دی، او علما ذکر کوي چې په دې ورځ کې یو مخصوص ټیم دی چې الله رب العزت د دې خپل بندا دعا هم نه مسترد کوي. علما ذکر کوي چې دا ټیم کم ټیم دی. وای دا ټیم ډېر علما وای چې د خطبه په منځ کې چې انسان په زړه کې دعا وغواړي، لاسونه ماسونه بل اوچته، ځکه دې کې د الله حمد ادا شي. دا دعا الله د بندا نه مسترد کوي، دا الله قبلي. نو کوم وخت چې دا امام صاحب اولنې خطبه وای او مقتدیان واوري سمای اوکی او امام صاحب کینی، نو دې وخت کې با تاسو پس د کې ځان لا دعا غواړئ. اکثر چې خپل باندې کینم نو ځان لا دعا غواړم، اجتماعي دعا غواړم، به پاسېږم. نو دې وخت کې به تاسو دعا غواړئ چې جامع الکلم دعا وي، چې تاسو پکې ډېر دعاګانې راجمئ. نو دې ورځې له الله رب العزت ډېر اعزاز ورکړی. د دې ورځې مونږ وایو د جمعې شپه. د شپې له هم الله لوی اعزاز ورکړی. دا اعزاز چې الله رب العزت دې ورځې له ورکړی دی، دای په دې کې الله رب العزت ډېر د مخلوقاتو پیدایش کړی دي. اولنې آدم علیه السلام چې الله رب العزت جوړاو، مؤرخین لیکي تاریخ دانان چې دا خور مجموعه چې را جمع شوه د آدم علیه السلام زمونږ د نکاح، نو دا جمعواله چې د دې خوري وشو، نو دا یوم الجمعه وا. به آدم علیه السلام دانچه چې الله رب العزت تیار کړه، نو دا یوم الجمعه وا. آدم علیه السلام کې چې الله رب العزت روح واچو، دا یوم الجمعه وا. آدم علیه السلام چې الله رب العزت جنت ته داخل کو، دا یوم الجمعه وا. الله رب العزت چې فرشتو ته حکم وکړو چې
آدم علیہ السلام ته اعزازي سجده ولګوي، ادبي اعزاز. او ابلیس ونه لګولا. نو دا یوم الجمعه وا. کله چې دا ورځ راشي ابلیس په دې ورځ ډېر بې انتها خپي. شیطان آدم علیہ السلام چې الله دنیا ته راکوس کو، سرندیب غرب هندوستان کې یو غر دی، دا یوم الجمعه وا. آدم علیہ السلام او بی حوا چې کله ملاقات وش، نو دا یوم الجمعه وا. یونس علیہ السلام چې الله رب العزت دا مهد خېټ نه رابار د دریاب کې ولسیلونه ورکړل، نو دا یوم الجمعه وا. نو د دې جمعې الله رب العزت د ورځ له ډېر اعزاز ورکړي. ورځ په قیامت باندې چې الله رب العزت د عمل مطابق د انسانانو د جنتیانو سره ملاقات کوي. دا ډېره ناشنا خبره ده چې په جنت کې ملاقات کې الله رب العزت جنتیان د الله زیارت کوي. نو دا به د جمعې په ورځ جنتیان به د جمعې د ورځې انتظار کوي. خو د اکثرو جنتیانو سره به د جمعې په ورځ ملاقات د الله کیږي کما یلیق بشانه. بعضې کس په ډېر بزرګي ولی هغه چې کله وغواړي د الله زیارت پکې. نو د جمعې ورځې له الله ډېر لوی اعزاز ورکړی. چې مونږ او تاسو علما ذکر کوي چې د جمعې د ورځې غسل کول دا سنت دي، پیغمبري سنت دي. زمونږ د محمد صلی الله علیه وسلم با اکثر د جمعې په ورځ غسل کوو. علما ذکر کوي چې کوم انسان د جمعې د ورځې د صبح صادق نه وړاندې غسل وکړي، صبح صادق لا نه دی راغلی او د غسل ونکو، د غسل کړی دی د هغې نه وړاندې، نو سنت ادا نشول. صبح صادق چې کله راشي نو د صبح صادق نه پس به دا بنده چې کله غسل وکړي د سنت په سوچ باندې. یو خو کله په انسان غسل وړي هغه بیله مسله ده، او ان شاء الله په دې غسل باره کې درته هم بیان کوم چې په غسل کې به موږ تاسو څه کوو. خو کوم وخت چې دا انسان د سنت په سوچ باندې غسل کوي نه دوی به د صبح صادق نه پس کوي، نو د سنت په اداش. رسول الله صلی الله علیه وسلم با اکثر د جمعې په ورځ غسل کوو. نو مونږ او تاسو د جمعې د ورځې ډېر ځان اکثر په عباداتو کې مشغول وساتو.
او بل علما ذکر کوي چې د جمعې د ورځې دا د دې ورځو مجموعه ده یوم الاسبوع وتوي دا ورځې چې ټول راجم شي دا د دې ورځو مجموعه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خپل امت درود پیش کیږي په دې ورځ باندې نو موږ تاسو په دې ورځ باندې ډېر درود شریف وایو چې زمونږ تاسو اعمال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش شي رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحال شي نو موږ تاسو د دې ورځې ډېر احترام وکړو ځان پکې موږ تاسو د خبایث نه بچ کو د ګناهونو پکې ځان بچ کو علما ذکر کوي چې حدیث مبارک هم ده چې په دې ورځ د جمعې په ورځ باندې د قبرونو نه عذاب میټاویږي تاسو به اورېدلې د علماو نه بار بار چې په دې ورځ باندې د قبرونو نه الله عذاب میټاوي په دې ورځ چې څوک وفات شي نو په دې ورځ کې بنده د حساب نه محفوظي حساب کیږي دا څنګه چې د حساب نه بچ کیږي د الله قانون دا دی الله دا انصاف قانون دی نو الله رب العزت هر چا سره حساب کوي سدي کړي په دنیا کې سدي راوړي نو الله رب دې ورځ باندې بنده د حساب نه محفوظي او کچری یو سړی ګناهګار وي او په دې ورځ باندې د مرګ حاصل شي ورنصیب شي نو د عذاب سپکواله په هم وي نو دې ورځ د الله رب العزت لوی اعزاز ورکړي مونږ او تاسو د دې ورځ ډېر قدر وکړو قدر به څنګه کوو مونږ او تاسو چې د دې ورځ قدر وکړو د اعمالو مطابق نو دې ورځ کې د ماسپخین په منځ کې فرق دی ترتیب الصلات دې ورځې د ماسپخین منځ موږ 12 رکعات کوو که یو سړی ووایي چې زه د ظهر منځ کوم د ماسپخین نو دا ظهر منځ نه دی دې ته مونږه صلات الجمعه وایو مونږ او تاسو چې کله نیتونه کوو نو زمونږ او تاسو نیت داسې وي چې د جمعې منځ ادا کوم که چېرې یو سړی نه د جمعې د منځ جمعواله ساقط ادا نه کی او دې به ځان لمونځ کوي دې بس کوي نو علما ذکر کوي چې دې بیا
د ماسپخین د روټین هغه مونځ کوي د جمعې مونځ د جمعواله تلاړ د جمع مونځ تلاړ نو دی به د روټین د ماسپخین مونځ کوي د ظهر نو الله رب العزت دی ورځ له اعزاز ورکړی دی چې عمل اند ته پکې اضافه کړي فرائض د الله رب العزت د جمعوالي صد وکړي دي سلورنا او سنتي مونږ پکې الله رب العزت لس رکعات مقرر کړي دي د الله د رسول سنت لس رکعات دي نو د جمعې په ورځ د یوم الجمعات د جمعې د مونځ ټوټل 12 رکعات هغه یو انکر صحابي دی د کسانو نه تاسو کوي د ملګری راته یو سورج وړاندې مو خو دو وای د جمعې د مونځ 16 رکعات دي نو او خو برابر کسته زما په خیال سره سبزی دکان هم ده د چا توهین نه کو هغه ورته وای 12 رکعات وای سوډه کو سو پکې تشتي وای دول لس پکې تشتي نور ډکتي مونږ تاسو د دنیا په ارث باندې خه مهنت کوو دا یو مثبت دی سب د والدینو نه چې مونږ څنګه زده کړې په کوټواله کې یا د سکول د استادانو نه د هغه نه پس د دې همت نه دی کړی د هغه کوشش هم نه دی کړی نو مونږ تاسو چې د دې ورځې د مونږ کوشش وکړو او دا مونږ تاسو زده کو هر مونږ په مونږ تاسو لازم ده چې مونږ تاسو هر مونږ زده کو د مونږ ارکان او پیژنو مونږ کې فرایض او پیژنو مونږ کې واجبات او پیژنو مونږ کې مستحبات او پیژنو مونږ کې مفسدات او پیژنو دا په مونږ تاسو باندې لازم دي چې مونږ تاسو دا زده کو او په خپل بچو یې زده کو ځان نه زده کو په خپل بچو باندې زده کو زمونږ ډېر یاران دوستان بداسي چې د امام صاحب چې څه کوي باغې ما تحت هغه کوي او نور د منځ د ارکانو نه خبر نه دي مونږ تاسو باندې دا لازم دی چې دا وپېژنو نو ان شاء الله فکر نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب